نو په دې ډیګریانو څه کوئ لعنت ولېږئ چې کوم ډیګري ستا د سر نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت لرې کوي ستا د مخ نه ګیرې لرې کوي اسلام آباد ته موږ څخه ډېر ځوانان راځي ویجي چې موږ تپوس دي وګوره ګیره دې ولې لر کړه کمبخته ولې دې وړه کړه ویجي کالج یونیورسټۍ کې موږ له داخله نه راکړي داسې نه که نه ده اوس دا ماحول هغه په کې پي کې دننه هم را روان دی ما سوات کې وې مې سوات والو نن نه لس کاله مخکې چې زه راغلم دلته خو اکثریت ګیرې وې او نن اکثریت 90% ځوانانو ګیرې نشته اوس بوډاګانو ته وګوره کمبختو ګیرې نشته او ټول هلته اوس پینټ پتلونه او خپلو بچیانو ته وړې وړې څادرې اچولي دي دا اوس د خیبر پښتونخوا کار دی دا په 13 کالو کې چې اغیارو په تاسو کم محنت کړی دی دا شکر کوئ چې اوس سپینه ساتئ لا نور څه کرتوتونو ته نه ځئ دا د دې سیاسي علماو بصیرت او د دو محنت دی په کومه ملکونو کې دننه چې دا علما په سیاست کې نشته هلته تیارې دي تیارې دا کم داسې مجلس چې کم نن دلته مونږ کو لګیا یو کم ازادۍ سره مونږ قرآن ښیو علم ښیو دا حضرات دو ته معلومه ده شاهي خلکو سره هم ملاو شوي دي قسم درته خورم په سعودي عرب کې دا ماحول نشته هلته چې 2-3 کسان یو ځای شي مولوي صاحب ته بده مسجد نبوي شریف کې بده کیمرې به مونږ ته تاویلې چې را مولیان دلته سکي په دغه ګجرات کې هغه پروګرام کې د مصر 4 قاریان راغلو غټ غټ دومره ښکلي اوازونه او ټولو مخونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نه خالي وو ما هلته دا خبره وکړه چې عربی کې مې حدیث چې دا بیان که قصر الشارب و فلوحه نو هغو غلی غلی فې وکړې پوه شلې علما پوه شلې چې ما څه خبره وکړه پوه شلې هغو غلی غلی پاسېدلې چې ملا صاحب خبره څه عجیبه وکړه هغو لاړل ما خلکو ته وې ای خلکه نن دا څومره لوی لوی قاریان دي په شوق راغلي و یو ګناه کې دوسم دو چې کله تلاوت کو یو ګناه دو ته هغې وخت کې به حاصل وه هغه دا وه چې د دو په مخ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نه وه ګیرې خریلې وه تازه راغلي وو مې دا مصر کې پاتې کېږي مصر اسلامي ملک دی مې دا زما په مخ چې نن ګیره دا په سر پټ کېږي مې دلته تبلیغ والا اکثریت ناست یی مې دا ولې مصر په پارلمنٹ کې سیاست کې علما نشته او د پاکستان په پارلمنٹ کې الحمدلله نن د ګیري پټکي والا د مولا موجود دی د ډېرې برکت الحمدلله نن مدارس به قائم دي چې کم بدبخته بدنصیبه مدرسې ته په بدو نظر ګوري خانقاه ته ګوري تبلیغي مرکز ته ګوري ګیري پټکي ته ګوري نو الحمدلله په میدان کې ورته دا حضرات ډال جوړ شي وی مولا خو د اسلام ټیکیدار نه دی واقعي اسلام ټیکیدار نه دی او اسلام چوکیدار ضرور دی د علماو سره مینه کوئ تاسې علما پاس کوئ چې دا لاړ شي کم سے کم ستاسو ایمان خو محفوظ ای نن زمونږ ځوانې پښتنې خفه کېږئ مه خبره لږه سخته ده هغه د لیډرانو په ریلیو کې روانې او دلته یې جنډې جوړې کړي شرم و حیا جنازه ووته ځوانان الله کور ته نه راځي ما ته په ایمان سره وایي ما خو ډېرو نه تپوس کړی دی دا څومره دا سیاسیان جلسې چې دي دا نن ټول هلته د زمان پارک بار جمع دي دو ته قرآن ورکوي ادونه د الله حاضر ناظر خبره ورته وکوي مخامخ وایي قسم او حلف اوچت کوي چې دو موضوعونه کوي ووایه په ایمان دو موضوعونه کوي نه کوي دغه کرکټ میدانونو نه چې رواني دو موضوعونه کوي الحمدلله زمونږ په جلسو کې زه په خپله په ډېر د قاهري جمعیت په جلسو کې شامل شوم باقاعده اذان کېږي باقاعده مستوخ هغه ورکوي او الحمدلله ما په خپله ډېرو مجالسو کې په خپله چې دي هغه جمع ورکړي دي الحمدلله ولې چې مونږ ته دا ښیي که مونځ د قصدن قضا که که نه قصدن دا تبلیغ والا ناست دي فضائل اعمال کې شیخ زکریا رحمت الله علیه لیکلی 2,88,00,000 سال به ته په جهنم کې او د قیامت یو ورځ د 50,000 کالو برابر ده به هر حال دا خبره درته کوم چې خپل بچي هغه عالمان کوي حافظان کوي چې سبا کله قبر ته کوشئ که نه قبر ته تله کوز کی نو دا ډیګریانو والا افسران دا به د خواله نه راځي خبرې ډېرې دي وخت لږ دی چې کله دا حافظ قرآن بچي تا سره قبر ته کوشي
او د آخري دیدار ته لکئ هغې نه بعد پړی ږدي بیا خاوره اچئ چې را حافظ قرآن طاقته کوز کی او هغې وخت کې دی وي یا الله دا زما پلار نن ستا عدالت ته راورسېد نن زما په سینه کې ستا 13 سپارې کلام محفوظ دی دا زما د دې پلار دی برکته دی زما پلار به هوټل کې نوکریانې کولې ماله به یې ګټله ریړۍ به یې چلولې رکشه به یې چلوله کودال به یې اخیستو د خلکو لپاره به یې مزدوریانې کولې دیاړیداري به یې کوله لږې پیسې به یې ګټلې به مشکله به یې زما خېټه ساتله چې زما د دې ماشوم بچي په سینه کې د الله کلام محفوظ شي ربا نن تا څخه راغلی زه دا سفارش کومه دا ټول محنتونه د ده دي الله زما په سینه کې کلام د ده په وجه محفوظ دی ده ته بخښنه وکړي او د ده څومره ګناهونه دي زندګۍ بر ټول معاف کړي په ایمان سره وی الله به وبخي ضرور به الله بخي دې لپاره ټول دا اراده وکړي